الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله رب العزت دا انسان په خپل قدرت کامله سره اشرف المخلوقات پیدا کو او بیا الله رب العزت په خپل حکمت کامله سره د انسان له انتهایی قیمتي اعضا ورکړل. د انسان په بدن کې چې څومره اعضا دي د هر یو عضو په خپل ځای باندې یو خپل اهمیت دی. سترګې وګورئ، د سترګو ځان له خپل اهمیت دی. د سترګې بینایي طاقت پکې نی، لیدل نشي کولی، هغه ته رزم شپه ښکارېږي. د رنګونو صرف نوم اورېدلی یم، نومه اوس تور څه ته وایي، سپین څه ته وایي، زیړ څه ته وایي، شین څه ته وایي، سور څه ته وایي، ته دا پته نشته دی. اسمان څنګه یي او ځمکه څنګه یي، هېڅ به ګلاب څه ته وایي، ښایسته موسم دی، خو څومره ښکلي ګلابونه دي، څومره ښایسته منظر دی. موږ تاسو چې ووینو داسې ښایسته منظر نو سړي زړه خوشحاله شي. دغه خوشحالي نه هم هغه غریب محرومه دی. سترګو حسن څه ته وایي، خوبصورتي څه ته وایي، د دې نه محرومه ده. حسن څه ته وایي که نه، نو نه د حسن تصور کولی شي. د الفاظ داسې دي، داسې دا فلانی شی داسې لیکلی شي، داسې، هغه ته هېڅ پته نشته غریب ته. او دغه رنګې غوږونه د ژبې ځان له اهمیت دی. څومره او د انسان په دې بدن کې د غوښې یو ټوکړه د هغې ته زړه وایي. د دې اهمیت د بدن د باقي ټولو اعضاو نه زیات دی. او د هغې دوه وجې دي. یو وجه خو دا ده چې دا زړه کې الله تعالی کم دولت ایښی دی، د هغې څه بدل او مثل نشته، هغې ته ایمان وایي. دا د ایمان د انسان د کامیابی او د ناکامۍ دارومدار هغه په دغه ایمان باندې او په عدم ایمان باندې دی. او دا په دې زړه کې الله ایښی دی. د الله معرفت، د الله محبت، د هغې محل هم د انسان دا زړه دی. او دویمه وجه د ټول بدن د فساد او د اصلاح دارومدار هغه د زړه په فساد او په اصلاح باندې دی. چې دا زړه صحیح نو ټول بدن به صحیح، او چې کله دا زړه خراب شي نو ټول بدن به خراب وي. او دا زړه هر انسان ته چې کوم زړه ملاویږي، ماشوم چې پیدا شي نو دا بالکل صفا سوتره پاک او صاف وي. د بغض، کینې، حسد، تکبر، ریا، د دې عجب هر څه نه بالکل صفا وي. او بیا انسان په خپل بدعملۍ سره دا زړه متاثره کړي، د دې نه ډیران جوړ شي. خو الله رب العزت چې څنګه صفا را کړی دی همدقسې صفا به یې غواړي. الله رب العزت
چې دا زړه څنګه ورکړی دی انسان ته دغه شان به الله تعالی غواړي. ځکه قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. داسې یو ورځ را روانه ده چې په دغه ورځ به نه بنده له مال فایده ورکوي او نه به وله اولاد فایده ورکوي. یو څیز به وله فایده ورکوي، هغه څه شی دی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، څوک چې الله تعالی ته قلب سلیم راړي. او مفسرین وایي قلب سلیم هغه قلب ته وایي چې هغه تمام امراض باطنیه، بغض، کینه، حسد، تکبر، عجب، ریا د دې هر څه نه صفای او د ګناه د ګندګۍ نه صفای. دغه زړه به الله قبلوي، ځکه الله د صفا زړونو باباري دی. صفا موږ تاسو چې یو فروټ والا څخه ورشو دکان ته، مثلا سیو اخلي څوک وی مال 1 کیلو سیو راکړه، نو یو دانه پکې ګوري، که دکاندار یو داغي سیو وغورځوي انو دی د هغې نه راواخلي اتلې نه لرې کړي، دا څه کې ځه هسې ده نه نور هم پیسې درکوم. نو مونږ تاسو 450 روپو په بدله کې داغي سیو نه قبلو، نو الله رب العزت به د خپل دیدار او د جنت په بدله کې داغي زړه څنګه قبول کړي؟ الله صفا زړه. نو دا زړه چې داغي کېږي که نه، متاثره کېږي، تباه کېږي، نو دا مختلف امراض باطنیه او د وجه نه، او نورانیت ختمیږي، نیکی ختمیږي، انسان ته د دنیا او د آخرت نقصان ملاوي. نو په دغه خطرناکو بیمارو کې د زړه هغه یو بیماری چې نو هغه د حسد او د بغض او د کینې هم ده. دا داسې خطرناک مرض دی چې د دې نقصان ډیر زیات دی. دې وجه نه د دې مذمت په قرآن او حدیث دواړو کې بیان شوی دی. نو د دې ډیر زیات نقصانات دي. د هغې نقصاناتو کې زه تاسو ته یو څو بیانوم. خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ایاکم والحسد، تاسو د حسد نه ځان وساتئ، حسد نه ځان بچ کوئ. ګورئ دا دومره خطرناک شی دی دا حسد. نبی علیه السلام د هغې نقصان بیانوي چې دا څومره نقصاني شی دی. وی فإن الحسد یأکل الحسنات، دا حسد دا نیکی داسې خوري، داسې ختمی، کما تأکل النار الحطب، لکه څنګه چې دا اور دا خشاک ختم کی وی خوري. لکه اور ته د خشاک وغورځو که نه، نو لږ ساعت پس پکې اسم نی ایرت نه جوړه کړي. تاسو به لیدلي خلک ودونه کوي، 2-3 میخې پکې راوپرځوي او سب الله دیګونه کټوي وغیره اس باندې کوي. خو دې دپاره 2-3 ګاډي لرګي هم راړي. تاسو به کتلي کوم ځای کې چې دیګونه باندې کېږي نو ډیرې به تاسو لیدلی، اول د لرګو ډیرې پروتي هلته، او ماښام هلته څه پراته اسم دي، او دومره ډیرې لرګی چې دی که نه هغه بلکل ایره شوي، بلکل ایره پرتې ایرې به وینې بله ورځ تشې ایرې، یا لږ لږ سکاره پاتې شوي، یعنې تشې ایرې بله ورځ باندې بلکل ایرې. او دومره ډېر لرګي څه شو، هغه یې د اور ته وویشتل، هغه ختم شو، لاړه. دقه رنګې چې یو کس دی او هغه مونځ هم کوي، روژه هم نیسي، تهجد هم کوي، نیک اعمال هم کوي، خیرات صدقات هم کوي، حج عمرې هم کوي، خو بل طرف ته یو مسلمان ورور سره بغض او کینه هم په زړه کې ساتي، د ده دا ټولې نیکۍ داسې ختمې شي لکه اور کې چې خشاک واچوي ایره شي، هر څه ختم شي. بلکل په دې حسد سره دغه ټولې نیکۍ لاړې شي، هر څه ختم شي. دومره خطرناک شي.
نبی علیہ السلام یو حصي مثال او خو وي تاسو دې اور ته ګورئ که نه دا خشاک وایي څنګه ختم کړي دقسې وایي ختموي بالکل نوم نشانې د نیکو نوم نشان پاته ډېر خطرناک جرم حسد حسد څه ته وایي حسد دې ته ویل کېږي چې الله تعالی چاله یو نعمت ورکړی دی او ته دا نعمت بد وګڼې چې دا نعمت دې د هغه نه زایل شي لرې شي ختم شي که ما ته میلاویږي او که نه میلاویږي خو چې دنه دا نعمت لرې شي او یا هغه ته څه نقصان ورسي په هغې باندې ته خوشحالېږي دې ته حسد وایي که چا ته ګوره څه نقصان هم ورسي نعمت نه هغه ته څه نقصان ورسېدو په هغې ته خوشحاله شي خوشحالېږي پرې دا هم حسد دی نو د دې مذمت بیان شوی نو دا دومره سنګینه ګناه ده چې اول په ټولو ګناهونو کې لومبی ګناه چې په اسمانونو شوې ده دا حسد دی دومره خطرناک د حسد چې ده که نه نو دا السیئات ده د ګناهونو مور ده او جړله ده ګناهونو مور ده د مور نه مادې نه بچي پیدا کېږي که نه دغه شان د دې حسد د وجې نه چا چې چا سره حسدي نو هغه نه بیا په زړه کې نفرت او هغه پسې به بیا غیبت هم کوي نو د دې حسد د وجې نه دا د یو ګناه خو د دې د وجې نه انسان په سبلو ګناهونو کې مبتلا شي دی به دروغ هم وایي د هغه متعلق غیبت به هم کوي هغه نه به نفرت هم کوي کینه به هم ساتي او دغه رنګې چې ده نو تر دې چې دغه حسد د انسان د قتلولو سبب هم ګرځي اوس یې دی په سترګو بد لګي اخر هم د دننه دننه بلکل سوځي دا حسد چې دی نو دا کله نه کله د قتل سبب هم ګرځي بیا دغه حسد د وجې دا نه ډېرو ګناهونو سبب ګرځي یو حسد لومبی حسد په اسمانونو کې شیطان کړی دی حضرت شیخ یحیی منیری رحمه الله خطبات منیری کې لیکلي چې شیطان 7,000 کاله عبادت وکړو 7,000 کاله عبادت یې کړی دیو د جناتو د جنس نه الله تعالی د انسانانو نه مخکې په دې ځمکه باندې پیریان پیدا کړو په دې ځمکه هغوی اوسېدل جنات هم په هغې کې یو فرد دا په جناتو کې ابلیس دا د هغې یو فرد خو په دې ځمکه باندې سزا یې نه دی پرېښودی چې ده په عبادت نه کړی دومره ډېر عبادت یې وکړو فرشتو دی ځان سربره جنت ته بوت دی خو زموږ په شان سړی دی دی خو دلته څه کوي په ځمکه خو ټول فساد دی د ده دا ملګري خو ټول فسادیان دي جنګ جګړې دي او وینې تویې او دا کوي دا پکې صحیح سړی دی دی دلته نه دی پکار دی زموږ په شان بره پکار دغه ابلیس ځان سره بره بوت نو عبادت د فرش نه عرش ته ورسو بره جنت ته ورسو د عبادت او یو حسد د بره نه راوغورځو بیا لاندې وشکر دې حسد دی واپس راوویشت آدم علیه السلام الله فرشتو وړاندې د خپل ارادې اظهار وکړ انی جاعل فی الارض خلیفه زه په ځمکه باندې یو خلیفه جوړوم نو فرشتې خو چونکې د انسان نه مخکې پیریانو نه هغې لیدلي چې هغې خو به قتل و غارت کو فساد به یې کو نو الله دا فرشتې وایي چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ته په دې ځمکه باندې چې دی نو هغه څوک پیدا کې بیا خلیفه چې په دې ځمکه باندې فساد کوي وینې به تویوي او که د عبادت دپاره پیدا کې نو ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک نو موږ یو که نه چې یا الله موږ ستا عبادت کوو که نه
ورځ شپه ستا عبادت کوي که عبادت د پاره پیدا کړي نو موږ یو عبادت ده الله تعالی ورته فرمایي اني اعلم ما لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ چې کوم علم پوه په څه باندې زه پوه یم علم تاسو ته نشته دی بهرحال الله چې په دې کې کوم حکمت و هغې نه فرشتې ناخبره بهرحال الله رب العزت دغه جبریل علیه السلام ته حکم وکړ د ځمکې د مخ نه خاوره راټوله کړه موټې خاوره راټوله کړه او بیا د هغې نه وایې غږله نورو فرشتو سرزې خټه پرته وه مکمل هغه څښا شوه دا خټه که نه پرته وه نو بیا یې تېنه الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړ د آدم علیه السلام دا باډي وه دغسې لا روح پکې نه و اچولی داسې پرته وه نو دا شیطان به کله په پوزه به یې ننوته نو په غوږ به یې راووته په خوله به ننوته نو په پوزه په بل طرف به راووته هغه چل به یې وکړو خېټې لیول تنګلی ورکړه دی خو ټانګ ټانګ کوي وایي که نه وایي دا شی راته ضروري ښکاري نقصاني پوه شو چې کوم شی دننه نه ډډي که نه دی نقصاني لرګی چې دننه وینه وخوري که نه نو دی ډب ډب غونته کې کوي که نه دغه نقصاني وایي دا شی راته نقصاني دا څه شی وایي فرشتو وایي دا الله تعالی دغه جوړوي که دا به خلیفه یي که نه وایي ښه وایي که په ما باندې مشر شه نو خو زه خو نه منم زه مشر نه منم او که زه پې مشر شم نو سرمن به وباسم نو دغه حسد یې ورسره شو ښه عبادت ما زیات کړی دی خلیفه زه پکار یم زما اولاد کې پکار دی بلا پیدا کېږي دی بلا عبادت کوي او زه د اور نه پیدا کړی اور کې رفعت دی خټې نه پیدا کړه خاورې نه په دې خلق پېږي خلافت دپاره زه موضوع یم زیات دی خلیفه کوي دغه ټیم نه حسد شروع شو او بیا چې الله رب العزت پکې روح واچو او الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړ چې اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو فسجد الملائکة كلهم الا ابلیس ټولو فرشتو سجده وکړه سوا د ابلیس نه وایي فرشتو د سجده وکړه که نه سجده یې چې پوره کړه ابلیس دغه شان کوتک ولاړ دی که نه اوس سجده نه کوي نو بس چې فرشتو سر پورته کړه چې سجده مکمل شو که نه نو نظر یې ډایرکټ په دې رزیل پرېوته په شیطان او دی خو نیغ ولاړ دی او ټول په سجده دي نو هغوی دوباره سجده د شکر بیا ادا کړه چې الله شکر دی چې مونږ نافرماني رانه ستا ونه شو شکر دی چې الله ستا دا حکم مونږه پوره کړو مونږه نافرماني ونه کړه نو دوباره بیا سجده د شکر ادا کړه الله ستا شکر نو الله رب العزت شیطان ته ما منعک ان تسجد اذ امرتک دغسې دی ته کوم څیز منع کړی د سجدې کولو نه چې ما درته ووایي ولې دې ونه کړه څه وجې دې سجده ونه کړه ما چې درته حکم وکړو نو شیطان ورته څه وایي انا خیر منه زه د نه غوره یم خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا کړم او د خټې نه پیدا کړم ما کې بلندی د رفعت د اوچتوالی دی او د کې پستی ده اوچت شی کته پستی ته څنګه سجده والله باندې چې حسد دومره خطرناک شی دی که نه وګوره الله سره اوس حجت بازي کوي که نه الله له جوابونه ورکوي او خو ورته پته ده چې زما به څه حال شیطان ته دا څه پته وه چې زه د الله نافرماني کوم نو زما ځای به څي د دې هر څه ورته پته ده چې زما به څه حشر کېږي خو د حسد د هر څه ته د تیار کړه هر څه ته تیار کړه چې هر څه کېږي دومره حسد دا اور داسې خطرناک شی د الله فرمایي ابا واستكبره ورته انکار وکړو زما د حکم استکبر او ډېر لوی وکړه ځان ډېر اوچت وکړه د الله د حکم نافرماني وکړه د حسد د وجې نه وګوره
د الله د حکم نافرماني وکړه او تکبر یې وکړو ځان له لویه ګناه تکبر د الله صفت دی نو الله تعالی ورته څه فرمایي فخرج منها فإنک رجیم رخ شو زه دې وکېږه شو نو دا حسد دومره خطرناک شی دی چې دی بیا الله تعالی ته بیا رانیږي وګوره الله ته مخامخ فبعزتک لأغوینهم اجمعین ستا په عزت مې د قسم دا ټول بدله ګمراه کوم یو بدله نه پرېږدم ښي طرف نه ګس طرف نه مخ رستو نه دا شکلونه به روان کوم پرېږدم دی نه الله تعالی ته مخامخ نه کوي الله تعالی په مقابله کې ودرېده دې بدله زه داسې کوم الله سره مقابله کوي مقابله کې ودرېده د حسد ګوره دومره د یو حسد د وجې نه څومره جرمونه وکړل او د دومره ښکلي ځای نه د جنت نه یې راوویشته بیا ورک شوی چې کوم عبادت بندګۍ دی د ځمکې نه بره وخېږو جنت ته یې ورسو یو ګناه چې د کومه سنګینه حسد دی دغه ځای نه بیا راوویشته او همیشه دپاره یې راوویشته همیشه دپاره تباهي د حسد د وجې او دویم او په ځمکه باندې لومبی ګناه چې شوی دا هم د حسد ده لومبی ګناه حسد په ځمکه حسد شو د حسد د وجې نه قتل شو په ځمکه باندې لومبی وینه چې توی شوی ده هم د دې د وجې د حسد د وجې هغه د آدم علیه السلام زوی قابیل هغه حسد وکړه خپل ورور سره حابیل سره او هغه یې قتل کړ آدم علیه السلام د دنیا د انسانی نسل الله تعالی دا کو پزمکه باندې خورو نو شروع کې طریقه دا و چې په یو حمل نه بدوا یو الک جنې پیدا کېدل دا بیبي حوا نه الک جنې او بیا ورپسې بل حمل کې هم الک جنې پیدا شو نو دغه الک جنې چې به یو ځای پیدا شو د دې خپل مینس کې نکاح نه کېده د دې نکاح به د بل حمل الک او جنې سره کېده یو بل سره نو قابیل پیدا شو اول ور سره یو خور پیدا شو د سره چې کوم خور ونه هغه خسته و بیا ورپسې چې نه حابیل پیدا شو هغه سره کوم خور پیدا شو بدرنګ د داوی چې زما نکاح به زما د خور سره ما سره پیدا شوی دا خسته د زبان دې سره کی او حابیل پوه شو دا خور پوه شو بهرحال د دې نه آدم علیه السلام ورته چې دا د الله تعالی حکم دغه څه دی دا به دغه څه نو بهرحال دې په خپله خبر باندې دا و آدم علیه السلام ورته فرمایل چې زه تاسو صدقه وکئ دواړه چې د چا صدقه الله قبول کړه بس هغه په حق باندې خبر نو دغه حابیل چې دی نو د به زمینداري وغیره کوله نو د غلا غنم وغیره چې څه خو هغې کې ردي وکتل بیکار دا مونږ چې چاله اجاره ورکوو که نه اجاره هغه مونږ ناوې سره چې کوم دغه هغه ګن من پاتې شي که نه هغه وله پکې اچو په بورۍ کې اجاره یې والل خو سوچه مسلمانان یو که نه نو هغه هم دغه شی وکړو دغه بیکاره چې کوم غله و نو هغې او قابیل او حابیل چې و نو هغه ګډې بېزې ساتلې انو حابیل پکې د ټولو نه ویلي الله په نوم باندې صدقه ده نو ښه شی پکاري د الله په نوم نو زموږ خو چې ردي شي نو د جوماتي شي که نه وخت بیکاره شی دا کوو هغه یو دغه ماشوم راغل جومات کې طالبان غستاجي پاتې کېده ورسره شاګردانو طالبان بوکړی کې ماشوم پی راړل که نه د امام ته خو دا ټول کورونه معلوم وي چې چمګاوانې ورسره هغه وایي دا
وایي داسې دي، وایي دا خپۍ دي، وایي دا وایي دا مې نیا راکړې. ښه چېرته داسې راغلي نو که نه پی هغه نیا نه به نه سیوا کېدل که نه. بهرحال ابیګانې ډېرې ښې دي په زړه باندې، استاد جي له او دغه له راړي که نه څه شی پی مې په. نو وایي دا څنګه؟ وایي دا وایي پیشو پکې خوله ووله نو زما مور تویوله، نو نیا مې وله آواز ورکړو وایي چې مې تویو، جومات کې به طالبانو له ورکړه. زه جومات کې به طالبان څه چلو شو پیشو پکې هسې یو خوله ووله طالبانو له وړي جومات. نو زمونږ هم وایي چې ردي شي نو جوماتي شي. نو هغه وایي چې نه حابیل وایي چې دا د الله په نوم شی ورکوم نو ښه شی پکار دی. نو ښه سرب ګډې پکې وکړه او هغه سوچت ځای یو غونډۍ یو غره په سر باندې غلم کې خو دا وګډو. د داس پخوا زمانه کې به داسې و چې مخکې امتونه چې کوم نبي علیه السلام نه مخکې نو چې کوم زکات به یا صدقه به دا ټول مال غنیمت مال شو دا ټول نو چې د اسمان نه به اور رالی او هغه شی به یې وخوړه ختم به یې که دا د دې د قبولیت نښه وه. او چې اسمان نه به اور رانلی او به یې نه خوړه نو بس یعنې دا شی الله قبول نه کړه. د اسمان نه اور رالی د حابیل هغه ګډورې هغې ختم که ویې خوړه او د قابیل هغه لم دغسې پاتې شو. آدم علیه السلام ورته وایي چې وګوره دغه صدقه الله قبوله کړه، ستا یې قبوله نه کړه، اوس خو خبره واضحه شوه صفا شوه. د ده حسد نور هم سیوا شو چې ښه زما قبوله نه شوه د ده قبوله شوه. شیطان ورته رالی وایي چې داسې چل دی چې ده ورته یې څنګه چل به کېږي؟ وایي دغسې به کېږي بس وایي چې څه حکم دی تا سره چې کومه خور پیدا شوې د هغې به حابیل سره او د حابیل یا تا سره. وایي داسې خو زه نه غواړم. نو وایي چې نه غواړې نو یو حل دی بس دا رور دی د مخې نه لرې کړه دی قتل کړه بس. نو آدم علیه السلام وایي حج له لاړه. نو خانه کعبه ابراهیم علیه السلام نه ده جوړه کړې، هغې صرف بنیادونه یې پورته کړي دي. اول لومبی په مخ د ځمکه دنیا چې جوړېده لومبی خانه کعبه جوړه شوې ده، فرشتو جوړه کړې ده. دغه ځای نه ځمکه الله خوره کړې ده. بیا آدم علیه السلام دغه کړې ده آباده کړې ده. نو بهرحال آدم علیه السلام لاړو او دی خوا چې ده نو شیطان ورته دغه وسوسه واچوله او قابیل ولګېد خپل رور حابیل یې قتل کړو. آدم علیه السلام چې د حج نه واپس شو چې ویني نو په هر څه کې د ټول ماحول کې تبدیلي محسوسوي. دی راته ځینې اونې ډېر زبردست تر و تازه وې، هغه مړاوي شوي دي د هغې پاڼې. بعضو بوټو کې چې نو هغې کې ازغې نو اوس پکې ازغي دي غټ غټ. بعضو نه میوه ختمه شوې ده او د بعضې میوه چې ده نو هغې هغه ذایقه ختمه ترمه شوې ده، ذایقې ختمه شوې، څه کې خوږوالی نشته. هر څه بدل ویني. یا الله د هر څه خو مخکې دغه اوس هر څه بدل نه ولې. الله رب العزت وفرمیل چې ستا زوی قابیل حابیل قتل کړی دی، لومبی ګناه شوې ده، په ځمکه باندې وینه تو شوه، دا د هغې اثر دی. ناحقه وینه تو شوه په ځمکه باندې، د هغې اثر په دې ټولو څیزونو باندې پرېوت. قتل دومره سنګین جرم، ناحق قتل. بهرحال دغې یو حسد د وجې نه ګوره د الله د حکم نافرماني، د پلار نافرماني او دارنګې اخر هم قتل، دا د حسد د وجې نه دومره خطرناک جرم. او نبی علیه السلام فرمایي قیامت پورې چې څومره قتلونه کېږي نو د هغې یو عیسی هغه د آدم علیه السلام زوی ته ځي. څومره قتلونه چې کېږي نو دا دومره خطرناک سنګین جرم دی، خطرناکه ګناه ده.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ولې کافرانو مشرکانو ټول پیژاند چې دا حق او سچ پیغمبر دی ولې د حسد د وجه نه یهودو پیژاند چې بالکل دا حق او سچ پیغمبر دی د نبی علیہ السلام په وسیله سره به د نبی علیہ السلام د نبوت د مخ کې نبی علیہ السلام په وسیله سره به دعا وغوښته چې بل سره به کله جنګونه کو د فتح دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جهل وې خره ته پته لري چې ته پیغمبر یې تر دې چې ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام درځه به خلک باندې کول د څه خبر نه زی او باقاعده قرآن باندې وای نبی علیہ السلام په سجده کې په لری ورزول او دک ابو جهل او عتبہ شیبہ ولید اخنس ابن شریق دا به د شپې رالل د شپې نبی علیہ السلام کور دیوالونو خواړه واړو نبی علیہ السلام به د شپې په خپل کور کې پسین کې تهجد وکړو قرآن تلاوت به کو ور دې ظالمان له باغ ډېر زیات خوند ورکو د الله کلام وکړه اهل زبانو دی په پټ پټو درې یار ځای هر یو کس په پټ پټ نبی علیہ السلام ټول شپه به د نبی علیہ السلام قرآن اورېده یو ځل واپس کېدل نو ټول یو بل سره یو ځای شو کوئی ته په دې شو ما نه سکے کنه بل ته په دې شو یار بس سیدا سې کارو سب بهر تاوا خواده یو غرمل غریب شته کنه اخنس ابن شریق دا به کې بوډاو دا مشهور وي اسې اغلب دغلم کوي و شو ټول دی د نبی علیہ السلام قرآن اورېدو راغلی وو زم راغلی و تاسو ټول راغلی و شو کنه او داسې چل دی چې ګورې د ورځې موږ دا خلک منې کوو او که چاته پته ولګېده دا ټول به مسلمانان شي وګورې که نه بس نن رالو خو ګورې سبا چېرته رانه شي بس چې هر څه وشو اوس وشو بیا شپه راله که نه د قرآن د اورېدو او خوند خو محسوس کړی و الله د کتاب نو بیا یو بل نه ډېر پټ پټ راغله که نه بیا الله خو بیا ماخره کې بیا یو بل بیا هم لیدلی دی یو بل نو ټولو ته پته و چې دا حق او سچ پیغمبر خو د حسد د وجه مکه کې هم دغه حل مدینې منورې ته چې لاړ نو هم یهودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بعضې پکې چې نو هسې په خولې باندې په ظاهر باندې اسلام راړه دننه دی نبی علیہ السلام سره دغه منافقان عبدالله ابن ابی دله منافقت نو شروع کې لکه مخالف هم نبی علیہ السلام شروع راځي مدینه منورې تشریف او دی یو ځای کې دی مسلمانان هم دي کافران یهودیان هم دي دی پکې هم دی نبی علیہ السلام یو انصاری صحابي تپوس لته هغه بیمار په سورلۍ باندې سورنو د دې خواته چې تېرېده داسې هغې دوړې وکړې نو عبدالله ابن ابی د باندې نبی علیہ السلام سره حسد بد پې لګېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بد رچې سړی یې لرې که دا دغه دی سورلی دی موږ ته یې ټولې دوړې وکړې بیا نبی علیہ السلام راکوز شو په هغې باندې سلام واچو د قرآن یو څو ایتونه وویل تبلیغ یې شروع کړو دعوت یې ورکړ هغې کې یو سړی وایي چې او دی عبدالله ابن ابی وایي چې لرې شه دا خپل کور کې کوه بل چاته یې کوه مونږ ته یې مه وایه یو بل صحابي و هغه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دلته م وایه او بل ځای م وایه هر ځای به یې اورو مونږ بهرحال نبي علیه الصلاة والسلام دغه خوا نه لاړه انصاري صحابي څخه چې ورسېده هلته نه خیر او عافیت او پوره حال احوال یې ترې تپوس وکړو د نبي علیه السلام ورته وفرمیل په لاره کې را روان و د عبدالله ابن ابی ډېره ماته ستوې سپورې وکړې که نه هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کېږئ مه دا دی د تا ولګیا دی د تا وغږېږي پوه شو که دا د حسد د وجې نه ځکه وایي چې تاسو دلته تشریف نو راوړئ مدینې ته نه وئ راغلي نو دا په موږ کې ډېر زیات پوه او هوښیاره سړی دی نو زموږ ټولو خلکو فیصله دا کړې وه
چې د مشرۍ دا پګړۍ دا پټکې به د په سر کوو دی به زموږ مشر ټول اهل مدینه خو چې تاسو رالی او ستاسو د عقل او فهم او پوه او زبردست اخلاق د خلکو ولیدل نو هغه اراده بدله کړه د عزت پګړۍ د مشرۍ نو ستاسو په سر شو نو د هغه تاو دی تاسو ته دغه حسد او د دغه حسد د وجه نه چې نو بیا کوشش کو چې په ظاهر باندې کلمه وي او دنه مکبه کتا چې نبی علیه السلام د ملګرو ته سب کومه طریقه نقصان رسو تر دې چې یو ځل نبی علیه السلام یو غزاله تل او پسې کې یو ځای کې چې دنو پړاو واچو د اوبو ضرورت د غسل او د سکلو د موزه نو صحابه کرام خپل سوارلای چې څور سره سارویو هغه بوتل چینه ته او بکول او به ول ورکول بهرحال په دغه چینه په غاړه باندې یو انصاری او مهاجر صحابي په خپل میانس کې چینو خبر اترو کې روان شو یو بل سره لاس واچو یو بل ته خبره اترې شو نو دا یو یال المهاجرین بل یال الانصار او انصار راشو مهاجرین نبی علیہ السلام چې دا سره اوازونه ز اورم کنه بهرحال نبی علیہ السلام ته د دې خبر ورکړل شو بیا نبی علیہ السلام غي مېس کې رو رسول وکړه خدا عبد الله ابن ابي دې پکې موجود وکنه دا منافقان دی مملل جهاد د پاره جهاد تبدل مال غنیمت د پاره او خپل نفاق او دغه به پټو دې د پاره د دې مهاجرین ته وایي چې دا وګوره دا انصار د زموږه قربانۍ نه ښکاري پارسه کې موږ دی له حساب ورکړه دی آباد کړل او دی مس شو وی دی خو باسل غواړي پس د مدینه لا رجعنا الى المدینه لا يخرجن الاعز منها الاذل وی کچاره موږ واپس لاړو د مدینه ته نو موږ د مدینه اوسیدونکو معززین موږ ودا ذلیلان دا د مکه مهاجرین دا موږ وباسو د نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام ملګرو ته ونعوذ بالله ذلیل او ځان ته معزز دا خبره د زوی ته پته ولګي دا هم پته راکیو ها مخلص صحابي حضرت عبد الله رضی الله نو هغه چې دغه واپس کېدل واپس مدینه ته راتلل نو هغه خپل سورلي لګه تیز کړه او د دې نه مخکې ووته او چې کومه لاره مدینه منورې طرف ته تاویده د هغې په سر کې ودرېد او تورې راواغسته بس دا پلان یې چې راغلی که دی ورته ودرېږه رزیله بس هغه ودرېده وایي تا څه وایي تا زما حبیب ته نبی علیه السلام ته او د نبی علیه السلام ملګرو ته تا ذلیله ویلي دي او ځان ته معزز ویلي دي وایي شا به وایه چې زه ذلیل یم او نبی علیہ السلام ملګری معزز دي پلار ته ونی سر د نو ا ته پته و چې دا نبی علیہ السلام سم عاشق دی دا ټیم د پلار نه ښکاری اوس نو بس هغه وی چې زه ذلیل یم او نبی علیہ السلام ملګری معزز دي وای سم مې وو نه لري د یو ځل بیا وای بیا یې پیوي په دویم سم مې نه یو ځل بیا وای لکه تیز وای شابه په دریم ځل پیوي بس بیا وای زه خدای وزم وای نه اوس خو صرف د مرګ نه بچ شوی نور خو تا فیصله خپله کړې ده چې ذلیله به وځي او ستا نه ذلیل سړی بل شته دی نه ته به رانه مدینې ته نه ځې نبي علیه السلام راغلی څه چل دی یا رسول الله وسلم د دغسې ویلي دي دی به راغلی نبي علیه السلام سره یې حسد کو خو نبي علیه السلام چا سره حسد نه دی کړی پوره صفا داسې زبردست انک لعلی خلق عظیم الله وی ته د اخلاق په ډېرو اوچته مرتبه باندې نبی علیہ السلام ورته پرېږده سړي بس تا پلار له ما اجازت ورکړه ځي دی ویلې ستا ورته یې ځي وایي اجازه یې پرېږدم پرېږده چې ځي بیا دا رزین چې کله مردار شه که نه چې کله مړېده نو دې زوی ته وایي
وایي چې ماله به جنازه ګورې نبي علیه السلام کوي ښه ورته پته ده که نه نبي علیه السلام راله د الله باندې ډېر ګران دی خو ورته پته ورسه که زما سفارش وکړو که الله تعالی او بل کار به کوې په بدن باندې چې کم کمی سي که نه هغه هم دې راړې ښه چې هغه به ماله کفن کې راکړي وګوره ورته پته ده که نه چې د بدن سره کم کمیس لګېدلی که زما بدن سره ولګېدی کېدای شي الله ما اور نه مې بچ کړي بیا هم هر څه ورته پته ده دغه ټایم د هر څه خو د حسد د وجې نه بیا هم کلمه نه وایي ښه دا دومره خطرناک شی بیا هم نه وایي کلمه حسد دی او بغیر د ایمان نه لړ مردار شو دی رالی نبي علیه السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار دا وصیت کړو دا کمیس دې راکړ ورو نبي علیه السلام دومره عجیبه اخلاق فوراً هغه ټایم هغه کمیس لرې کوي او دله ورکوي سوال عمر رضی الله عنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې رضی الله ته کمیس ورکړي تاسو ته یاد نه دي موږ سره څومره پښتو کې یو د موږ سره د حیا تړی نه ده پرېښود دې رضی سړي له ته دغه وایي دا مې والا چې ده نو بدل مې والا خلاص کړ د بدر په قیدیانو کې زما ترو عباس هغه له ده کمیس ورکړو دا کمیس نو دا مې والا بدل خلاص او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل درخواست دی وایي څه دي زما پلار دا مې چې ما باندې به جنازه کې نبي علیه السلام ورته صحیح ده چې جنازه تیاره شي ما ته بیا وایي ما پسې راشه چې جنازه تیاره شو نبي علیه السلام پاڅېده عمر رضی الله عنه کلک د دې لمنې نه ونیسته نبي علیه السلام وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به اوس په دې رذیل باندې جنازه هم کوئ وایي د زموږ مور بیبي عایشې ستاسو بیبي باندې د زنا تهمت لګولو یو میاشت تاسو جوړولي یې موږ یې جوړولي دا په دې موقع دا کار کړی دا کار کړی دله به تاسو جنازه کوئ او کوم دی اخر عني یا عمر لرې شه عمره مانه نو بیا ورته وایي چې په دې دغه نه شو نو وایي ګوره الله رب العزت نه دي ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم الله تعالی وایي که ته وله اویا ځله بخښنه غواړې که نه زه نه معاف کوم وایي وګوره که الله تعالی دا وایي چې که د اویاو ځلو نه سیوا باندې الله تعالی بخي نو زه به اویاو ځلو نه سیوا په ده باندې جنازه وکړم که د اویاو ځلو نه سیوا الله خو یې سیوا وایي الله تعالی صرف دا ویلي دی زه یې منې کړی نه یم زه منې کړی خو نه یم که نه اخر عني یا عمر لرې شو که د اویاو ځلو نه سیوا الله بخي نو زه به اویاو ځلو نه سیوا جنازه وکړم اویاو ځلو سیوا به زه به ورته دا نبي علیه السلام عجیبه اخلاق نبی علیه السلام د کټ ته مخکې شو جنازه پرې وکړه ګوره نبی علیه السلام او بیا لاسه کې نبی علیه السلام قبر ته کوز شو د ده وایي مال یې راکوي نبی علیه السلام په خپل لاسو کې واغست او بیا یې په دې خپلو کوپو باندې دلته کېښود او خپلې لاړې مبارکې مله دې خوله کې واچولې نبی علیه السلام دومره لوی اخلاق دا خلک خو هم هغوی په سینه کې هم زړونه د غوښې اوسه ګټې خو نه وي هغه منافقان هغه ټول موجود دي د خاندان خلک نبی علیه السلام چې څنګه د قبر نه راووته پوره زر کسانو په هغه ټایم باندې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول زر کسانو په هغه ځای باندې کلمه وایي مسلمانان شو دومره عجیبه اخلاق ای تر څه پته و چې څومره ظلم یې ورسره کړی نبي علیه السلام دومره عظیم انسان هغه حسد وکړه د هغه کم حشر شو نبي علیه السلام حسد ونه کړ د هغې د وجې الله تعالی څومره خیر زر کسان مسلمانان کړل حسد نه کړو د وجې نه هغه نبي علیه السلام سره بد کړ نبي علیه السلام ورسره څومره ښه وکړل نو اصل شی هم دغه دی چې انسان د حسد د ځان بچ کړي دا ډېر لوی کمال دی د حسد نه ځان بچ کول دا غټه نیکي ده ښه ټولو نه غټه نیکي ده او په دې درته یو حدیث و واقعه حدیث کې راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل یو ناس د صحابه کرامو سره وی فرمایل اوس به یو کس راشي یا به جنتي خلکو کتل چې دروازې ته څوک به راځي استاد خوش قسمته څوک به وي په دې کې یو صحابي راغلی کېناست خلکو وایي چې وګوره دا خوش قسمته انسان په یو بل مجلس کې بیا نبی علیه السلام فرمایل اوس به یو کس راشي به جنتي چې اوس به څوک وي دا خوش قسمت چې وی کتلم اکا صحابي و وړومبي ځل چې نبی علیه السلام په یو درېم مجلس کې بیا نبی علیه السلام وفرمایل په بله موقع باندې یو کس به راشي به جنتي چې وی کتل چې اوس به څوک خوش قسمته وي چې وی کتلم اکا صحابي دی چې 2 ځله مخکې نبی علیه السلام دغه بشارت ورکړو د جنتي کېدو په دغه صحابو کې یو صحابي و هغه وایي چې یاره چې دی به کوم داسې نیک عمل کوي ځکه چې موږ خو دا نیکۍ موږ هم کوو دا ټول نیک عمل خو زموږ کې د چا باره کې نبي علیه السلام د جنت کېدو بشارت ورنه کړو چې اوس دی به کوم داسې نیک عمل کوي چې زم هغه عمل شروع کړم که نه چې زما هم جنت ته تلل یقیني شي نو د دې به څنګه پته لګي خو به د ده نه پته لګي نو که ده نه زه تپوس وکړم کېدی شي نیک عمل ټول ما ته دیو نه وایي څه ترې نه پاتې شي او چې کوم اصل عمل نه کېدی شي پاتې کېدو کې هم دغه یې ما ته ونه وایي وایي د دې خو دغه صورت کېدی شي چې زه یو 2-3 ورځې ده سره ورځه شپه تېرې کړم نو ما ته پته د ده اعمال خپله ولګي او پته به ولګي چې کوم اعمال زه کوم او کوم دی کوي او کوم پکې زه کوم او کوم پکې زه نه کوم او ما ته پته ولګي نو باندې یې وکړه وایي داسې چل دی چې ما کور کې شور وکړو او ما قسم خوړلی چې زه به 3 ورځې کور ته نه ځم نو ستا خوښوي زه به ستا مېلمه شم وایي ډېره ښه ده هغه ورسره مېلمه شو اوس د ده ورځ شپه عبادت ګوري د ورځې یې وکتل چې دی نو اشراق نه پس چې د سحر مونځ نه پس کېنناسته دی به بهر راووتو زمینداره اوسه دغه به یې کو خپله کوداله رمبې چې هر څو خپل هغه به یې راواغوستل خپل کار باندې کو نو ده د اشراقه پورې نور خطو پورې نه ذکر فکر ته ناست شوی دی او نه بیا د اشراقو په ټایم کې اشراق کړي دي دی د چاشتو په ټایم کې چاشت کړي دي دی اوابین کړي دي او نه تهجد کړي دي ځکه د شپې چې ده نو هم دله بستره دا کړه وایي زه وده شه د ځان باندې څادر راکاږه دی مېلمه او دی کوربه ته ګوري که نه چې دی به اوس راپاسي به اوده کوي د شپې به دی چېرته عبادت کوي نو ټوله شپه وي خو پټ پټ ورته ګوري او بس ده خو خراټې شروع کړې خړېده او بس ودو خو غرق او سهار اذان چې وشو نو بس دی وخوځېده او بیا دی کس ځان اوده که که او دا کور مالک راپاسې دی راپاسو دا څنګه چل دی وایي زه خو د نن تهجد رانه وکړه شو د ده د وجې نه تهجد مې ونه کړو ته خو هېڅ شی ونه کړه 3 ورځې پوره شو د چې کله رخصتۍ ده تېنه نو ورته یې داسې چل دی ما سوګند وخوړلی او نه به وایي دا 3 ځله نبي علیه السلام ستا باره کې فرمایلو چې دی به جنتي 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 ما چې ته کوم داسې نیک عمل کوې چې زه یې نه کوم چې زه هماغه شروع کوم چې زما جنت ته تلل یقیني شي خو یاره وایي ته خو ما نه په نیکو اعمالو کې زما نه کمزوری زه نن مې د فرض لمونځ نه علاوه خو تا اړو څه ونه کړل نه چاش نه اشراق نه وابین نه تهجد هېڅ شی نه د ذکر فکر او بیا یاره زما خو همدغه عمل دی تا هر څه ولیدل او زه زمیندار سړی یم مزدورګار سړی یم ما نه ډېر نفلونه وفلونه نه کېږي په ټوله ورځ زه ستړی شوی یم او ځان مې دا کړی مزدوري مې کړې بیا زه نه شم راپاڅېدی بس دا فرض لمونځ کوم او د الله نافرمانۍ نه ځان ساتم د ګناهونو نه ځان ساتم او بس فرض لمونځ کوم فرض سنت وکړم بس وایي دا زما عمل دی بس دغه دی وکتل خو بس دی تېنه رخصت شو خو پته خو نه لګېده که نه یاره کوم هغه عمل خوند دې ونه کوئ یاره پته ونه لګېده بس دی روان شو دا کور مالک ورپسې اواز وکړو وایي راشه 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 ذهن کې مې یو خبره راغله دی ورڅخه راغله هغه وایي څه دي وایي عمل خو زما هم دا دی روریه څه چې تا ولیده که نه خو یو شی دی چې زما هیڅ یو مسلمان ته په زړه کې کینه نشته ګورئ
یو مسلمان ته په زړه کې کینه نشته، چا سره بغض نه ساتم په زړه کې، زړه مې ټول مسلمان ته بالکل د شیشې په شان صفا دی، چا سره بغض کینه نه ساتم. نو دی ورته هذا هو دقه دغه شی کنه، عقل خبر دی اوس، هذا هو دقه دغه شی، دقه دغه خبره کنه، اوس ته سم خبر وکړه، دغه شی دی وایي، دا هم حقه شی دی، د کمې په وجه چې نبي علیه السلام ستا د جنتي کېدو بشارت، دا حقه شی دی، هغه د دې مونږ کې کمې ده. نو بله تاسو عبادتونه ډېر کوو، خو دغه بغض کینې نه په نوم پښتون یې د هغه سینه خو به ډکه د بغض نه، وشو بلکل لا خو سره پښتون نه دی چې دا کې بغض کینه نه وي. شی خو په مونږ کې ډېر زیات دلته وګورئ، دا هم دا سپینې سپینې اچي، دلته وګوره، د ویښتو ته یې وګوره، د تلو ته یې وګوره، د سره به یې پیسې راغلې، وګوره کور یې داسې کړ. چا له الله تعالی علم کې مړ دی پسې پوهېږي، دا سالم دی که نه، وش دی پسې عالم مړ دی پسې پوهېږي، او که دغه څوک تعریف کوي تا باندې بدلېږي، ټول حسد دغه. یا چا له الله تعالی حسن ورکړي، چا له قابلیت ورکړي، څوک د هغه عزت کوي، هغه په تا باندې ښه نه لګي، دا ټول حسد دی. ښایسته ګاډی یې واغسته، یا ګاډی یې واغسته، یا الله ولې څه نعمت ورکړ، کور یې جوړ کړ، ځمکه یې واغسته، ښه نوکري ورته میلاو شوه، دا ټول دا نعمت دا په موږ باندې بد لګي، دا ټول چې دی نو د هغه صفت کېږي، هغه په موږ بد لګي، د هغه عزت کېږي، په موږ بد لګي، دا ټول حسد دی. دا ډېر خطرناک شی دی، دا د انسان نیکۍ ور بالکل خطر دی چې موږ تاسو دې څیز نه ځان وساتو. یو حدیث د امام فخر الدین رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې لیکلی دی، ستة يدخلون النار قبل الحساب، شپږ کسان به د حساب کتاب نه مخکې جهنم ته غورځېږي، حساب کتاب نه مخکې وایي شپږ کسان. اوس دی پکې ځان ګورو مونږ که نه چې د شپږو کې چېرته نه یو. وایي العمراء بالجور، وایي حاکمان به د ظلم په وجه باندې، حاکمان به د ظلم په وجه، والعرب بالعصبیه، او عرب به د عصبیت په وجه باندې، او والدهاقین بالتکبر، او مالداران به د تکبر په وجه باندې، مالداران به د تکبر په وجه باندې حساب نه مخکې جهنم ته ورځي، او والتجار بالخیانه، او تاجران به د خیانت په وجه باندې، څوک تجارت کوي که نه، دکانداري کوي، دا ټول په دې کې موږ تاسو ټول دروغ وایي که نه، باپاریان او دا ټول دا چې دا غوا چې 10 کیلو پی کوي، شپږ کیلو هم نه کوي، دا ټول هر قسمه د هر چا خپل دغه دی، دکاندار دی، هر شی دیانتداري پکې نه کوي، بدیانتي کوي، په دې کې خیانت کوي. او واهل الرستاق بالجهالت، او دا رنګ د خیمو والے نه باندې به د جهالت په وجه باندې، او اخرنه زمون باره کې ویل دي والعلماء بالحسد، او عالمان به د حسد په وجه باندې. د حساب کتاب نه مخکې به الله جهنم ته ورځي. نو چې کوم خلکو چې چا علم خالص د الله رضا دپاره حاصل کړي، د انسان کې تکبر بیاني نه پکې حسد وي، خو چې کوم علما د دنیا ګټلو دپاره علم زده کړي، یا د بل دنیایي غرض دپاره د علم حاصل کړي، یا هغوی کې اخلاص نه وي، نو دغه کسان چې نو دی بیا حسد کوي د دغې وجې نه. نو او چې کوم خالص د الله رضا دپاره علم حاصل کړي، نو دی بیا نورو سره حسد نه کوي، په دې وجې نه د حسد نه ځان. او دا رنګې چې نو قاریان، حافظان وغیره قاریان، د
دیم د یو بل سره حسد دی چې نو دی د ځان ساتي. دا قاري صاحب دومره ښه نه پوهېږي، زه ښه پوهېږم. پوه شو که د ده لهجه صحیح نه ده، زما لهجه صحیح ده. دا مړه ده خو قرآن دومره وخت کې یاد کړی دی، ما دومره وخت کې یاد کړی دی. ده د قرآن کچه دی او ما ته پوخ دی. دا ټول دا څیزونه دې څیزونه موږ تاسو زما مدرسه چې نو ډېره ښه ده، دې په مدرسې چلولو نه پوهېږي، زه پوهېږم. دا ټولو څیزونه چې ده موږ تاسو دغه کول، د هغې مدرسې نه به زه به ښه علما خپلې مدرسې ته دا کوم چې ټول طالبان زما مدرسې ته راشي په دې نیت باندې. اوس دا ډېر خطرناک ده. اوس د دین خدمت د ټیک د زه دا کوم او زما طالبان چې مدرسې ته ډېر شي، دا ډېر خطرناک سوچ دی او دا ډېرو خلکو دی ښه کاري صاحب دې په دې نیت باندې راوړم چې زما مدرسه کې طالبان ډېر شي، ما مدرسه ترقي وکړي. نو دا باطل سوچ دی، دا ډېر خطرناک سوچ دی. دا شیخانه دی، دا شیطان چې دی که نه دې زموږ هر څه ضایع کړي. پوه شو که لکه دا ړومبی کسان چې دي دا چا چې ښه ښه کارونه کړي ړومبي به دې ولي که نه عالم شو غټ سخي چا دغه کړي شهید شو څومره غټ غټ کارونه یې کړي دې کې به اخلاص نه وي. الله دې زموږ ټولو اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. او دغه شان چا سره دا حاسد چې دی نو دی د الله په تقسیم باندې اعتراض کوي، دا ډېر خطرناک جرم په دې باندې دی که نه. دی د الله په دې تقسیم باندې دی په الله باندې اعتراض کوي. لنډه خبره ده چې الله دا دې ولې کړي، داسې دې ولې کړي. چې یو کس تا ته وایي، یو پلار ته یو زوی رانیغ شي چې دا دې ولې وکړه، زه دا نه منم. دا پلار یې د کور نه وباسي هغه کېږي که نه، یا به ته پلار یا به زه پلار یم. نو الله تعالی ته په دې حسد ځکه ډېر دی په الله باندې اعتراض کوي. دی د الله په تقسیم دی راځي، ته الله ته نه پوهېږې ونعوذ بالله دا تا ښه نه دي کړي، دا دې ولې کړي دي. دې وجه بس چې الله چاله څه عزت ورکړی سي، دا هر څه الله تقسیم کړي دي چې موږ تاسو چا سره حسد وغیره نه. او چا ته پړه کې چې داسې څه پیدا کېږي نو هغه دپاره دعاګانې کول دا د دې علاج دی. د علم د وجې نه غټ عالم دی، ته به یا الله دله د علم نور هم ډېر کړي. د مال د وجې نه که نه ستا ده سره دا شی ولې راغلی، الله دله د دنیا دا ټول هر څه ورکړي. چې هغه دپاره دعا کول او هغه له هدیه ورکول، دې سره چې د حسد بسد ختمېږي. الله رب العزت دې موږ تاسو دې ټولو ګناهونو نه وساتي او زه توبه وباسم، تاسو هم توبه وباسئ چې الله رب العزت موږ تاسو ټولو ته بښنه وکړي.